بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 112 نمبر درس دی. د اسم آلې د جوړولو طریقه به زده کوو. قاعده ده وایي اسم آله د مضارع معروف نه په دریو طریقو سره جوړیږي. اسم آله د مضارع معروف د صيغې نه جوړیږي او درې قسمه طریقو سره جوړیږي. اوله طریقه دا ده چې د علامت مضارع په ځای به میم مکسور ولګي. علامت مضارع به ختمه کړي د فعل مضارع د اولې صيغې نه او د هغې په ځای به میم مکسور ولګي او دویمه کار به ورسره دا وکړي عین کلمې نه به زبر ورکړي او آخري حرف باندې به تنوین ولګي. لکه یضربو دی یضربو، دا یضربو دی دا د مضارع اوله صيغه ده. نو د دې دا یا چې ده که نه علامت مضارع یا دا به ختمه کړي او د را له چې دی دله به زبر ورکړي. دا دوه فا کلمه ده، را عین کلمه ده او با لام کلمه ده. نو د عین کلمې له به زبر ورکړي، ٹھیک شو، او آخري حرف باندې به تنوین ولګي. درې طریقې به وکړي. علامت مضارع باندې به میم مکسور ولګي، کسرې والا زیر والا میم به ولګي او د عین کلمې له به زبر ورکړي او آخري حرف باندې به تنوین ولګي. علامت مضارع په ځای به میم مکسور ولګي، عین کلمې له زبر او آخري حرف باندې تنوین. نو د یضربونه مضربون جوړ شو. دا اوله طریقه وه. دویمه طریقه د اولې طریقې نه چې کومه صيغه تیار شوې ده، دا ګوره د مضربون د اولې طریقې نه چې کومه صيغه تیاره شوې ده د هغې صيغې په اخر کې به ګول تا زیاته کړي. لکه ګورئ د اولې صيغې نه د یضربونه مضربون تیاره شوې، دا مضربون دی. نو د دې مضربون په اخري حرف باندې به زبر ولګي او ګول تا به ورسره ولګي. نو د مضربون نه مضربتون شو، مضربتون. نو دویمه طریقه دا شوه. یا به دا مضربون مضربانې مضارب شي، یا به مضربتون مضربتانې مضارب شي، ٹھیک شو. او دریمه طریقه د علامت مضارع په ځای به میم مکسور ولګي، او د عین کلمې نه پس به الف زیات کړي. دا الف به د عین کلمې نه پس زیات کړي، دا الف د عین کلمې نه پس به الف زیات کړي او په آخر کې تنوین ولګي. لکه مضرابون، د مضربون نه مضرابون، ٹھیک شو. لکه مثلا ګورئ دا موږ له راکړي دي علامت مضارع په ځای به میم مکسور ولګي. نو میم مکسور مې ولګو او دا عین کلمې باندې زبر واچوه، په دې عین کلمې نه پس الف ولګوه او په آخري حرف تنوین ولګوه. نو مضرابون واحد دی، مضرابان تسنیه ده، مضاریب بیا د دې جمع راځي، ٹھیک شو. د دریو واړو طریقو مثالونه. اوله طریقه د یضربونه مضربون. یضربونه علامت مضارع ختمه که د دې په ځای د میم مکسور ولګو او د را باندې زیر د لم زبر ورکو او آخري حرف باندې تنوین واچو. نو د یضربونه مضربون شو. دویمه طریقه چې د اولې طریقې نه دا کوم مضربون تیار شوی که نه، د دې مضربون نه مضربتون د اخره کې صرف ګول تا زیاته که، دا دویمه طریقه وه. دریمه طریقه د یضربونه مضرابون. یضربونه علامت مضارع یا به ختمه کړي او عین کلمې له به زبر ورکړي او عین کلمې نه پس به یو الف زیات کړي او آخري حرف باندې تنوین ولګوه. نو د یضربونه مضربون. لکه ګورئ اوس زه تاسو ته د یضربونه جوړومه. یضربو دی موږ سره علامت د ده نه به علامت مضارع ختم کړي، د ده په ځای باندې به میم مکسور ولګي، میم مکسور مې ولګو او د عین کلمې نه به زبر ورکړي او دې سره به یو الف زیات کړي، زبر به ورکړي، الف به ورسره زیات کړي او د آخري حرف باندې به تنوین ولګي. نو مضرابون، ٹھیک شو. د یضربونه مضرابون دا دویمه طریقه وه. نو ګورئ اوله طریقه چې ده مضربون دا واحد دی، د ده تسنیه راځي مضربانی او د دې اولې طریقې تسنیه مضربانې د جمع مضاربو راځي، مضاربو، ٹھیک شو. دا دویمه طریقه چې ده د دې نه مضربتون جوړ شو. د دې مضربتون تسنیه راځي مضربتانی او جمع راځي مضاربو. او دا دریمه طریقه چې ده د واحد راغی مضرابون
تسنیه راځي مزرابانی مزرابانی او جمع راځي مزاریبو 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 نو دا د دې بیا جمع جوړ شوی ٹھیک شو تسنیه او جمع مولا تیار کړي نو د مزربون معنی دا د وخلو یو اعلی د یو وخلو یو اعلی لکه مثلا دا چوکره زه په دې وخل کوم نو په دې چوکه زه وخل کوم کنه دې چوکې ته مزرب وای ٹھیک شو نو د وخلو یو اعلی اوس که د وخلو دوه اعلی دوه چوکو باندې زه وخل کوم فرض کا نو هغه دا مزربانی وای او که د وخلو ډېری چوکې وي اعلی وي یعنی ما سره 15 چوکې دي زه په هغې وخل کوم نو هغې ته مزارب وای ٹھیک شو همدغه یوې چوکې ته مزربتون هم وای مزربتان دوو ته مزربتانې وای او ډېرو ته مزارب وای همدغه یوې چوکې ته مزرابون هم وای دوو چوکې ته مزرابان هم وای ٹھیک شو او ډېرو چوکې ته مزارب وای نو دا اسم اعلی په دریو طریقو سره راځي یا به مزربون راځي یا به مزربتون راځي یا به مزرابون راځي نو دا د اسم اعلی د جوړولو طریقې وي چې دا اسم اعلی د فعل مضارع د صيغې نه په دریو طریقو سره جوړیږي اول د علامت مضارع به لري کې میم مکسور به ولګي او عین کلمې له زبر ورکه اخیری حرف باندې به تنوین ولګي دا اوله طریقه شو دویمه طریقه دا چې د اولی طریقې نه کومه د اسم اعلی صيغه تیار شو نو ماغه صيغه اخره کې ګول تاو لګوا مزربتونی کا او دریمه طریقه علامت مضارع به ختمه کې میم مکسور به ولګي او عین کلمې له زبر ورکه او عین کلمې له چې د زبر ورکو نو د عین کلمې نه پس په بیا الف زیات کی او اخیری حرف باندې به تنوین ولګي مزرابون به جوړ شي او درې واړو طریقې مم وکړي او دا غي واحد تسنیه او جمع جوړ کړه راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله أعلم بحقيقة الكلام